حضرت ابوالحسن سری ابن مغلس سقطی رحمت الله تعالی علیه تذکره روانه ده. دا د حضرت جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه ماما دی او د الله دوست دی، د الله ولی دی او هغه خاصو بندگانو د الله کې دی. څومره چې الله ته څوک ډیر نږدې وي او د ولایت په مرتبه باندې فایزي، نو د هغې سره یرم ډیره زیاته وي. او اسم حدیث پاک کې راځي رسول کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم فرمایي الایمان بین الخوف والرجا. دا ایمان د یېرې او د تمې په مابین کې دی. نو کله کله هغه هستیانې، هغه مقدسې هستیانې، هغه پاکې هستیانې چې الله ته نږدې دي، نو هغې همیشه دپاره د خوف او د رجا په دې منځ کې پاتې کېږي. کله د خوف په حالت کې وي، کله د رجا په حالت کې وي، کله د هغې نه د تمې واقعات صادریږي او کله د یرې واقعات ترې صادریږي. او ظاهره ده د الله په بندگانو کې چې کوم د الله محبوب بندگان دي، پاک بندگان دي، هغو کې د ټولو نه زیات نږدې هستی هغه زموږ ستاسو مدني مکی آقا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هغه هم داسې فرمایي، حدیث کې راځي حضور اسلام فرمایي چې ما ته دا پته نشته ما یفعل بی ولا بکم، چې ما باندې به څه کولی شي، په تاسو باندې به څه کولی شي. د دې دا مطلب نه دی چې رسول پاک علیه الصلاة والسلام ته د خپل انجام او د خپل عاقبت پته نشته. خدا دغه خوف حالت دی چې زمونږ ستاسو خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانوي. دغه شانته دا سر سقطی رحمت الله تعالی علیه باره کې منقول دي چې هغې به په ورځ کې ځان ته ډېر ځل آینه کې شیشه کې کاته او دا به ویل چې زه د دې وجې نه زه ډېر زیات شیشه کې ګورم او آینه کې ګورم ځان ته چې داسې نه چې زما مخ زما د عمل د وجې نه الله تور کړی. حالم کې هغه د الله یو ولی دی، د الله دوست دی، د الله محبوب دی. خو څومره چې د الله محبوبان الله ته ډېر نږدې وي، هغومره د هغوی په زړونو کې د الله یرم ډېره زیاته وي. هغه د الله د خوف نه بېغمه کېږي نه، او هغوی په دې باندې اعتماد هم نه کوي چې زه کوم عمل کومه، کم منځونه کومه، ذکر و اذکار کومه، کومه تقوا ورع پرهیزګاري ده، ګنې دا مدار د نجات دی او مدار د خلاصۍ دی. په دې وجه هغه وایي زه بار بار ګورم، داسې نه چې زما مخ تور شوی او زما صورت مسخه شوی. د حضرت سر سقطی رحمت الله تعالی علیه په حوالې باندې حضرت د هغې خورې حضرت جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې سر سقطی رحمت الله تعالی علیه هغې به سوال کاو چې زه غواړم چې زه کله وفات کېږم نو په ما باندې دا مرګ په بغداد کې رانشي. اوس دومره د الله دوست دی، د الله محبوب دی،
خو د هغه زړه کې یره دومره ډېره زیاته پرته ده د الله نه. هغې وجه دا ده چې څنګه چې د الله د شایان شان عبادت دی نو هغه شان ته عبادت او بندګي خو ډېره مشکله ده. نو چې څوک څومره الله ته ډېر نږدې وي نو د هغې سره یره ډېره زیاته وي نو هغې خپل عبادت او خپله بندګي خپل اطاعت ورته ډېر زیات کم ښکاري. نو هغو به ویل چې زه غواړم چې کله زما د مرګ وخت راشي او ما باندې مرګ راځي نو ما باندې د مرګ بغداد کې رانشي، زه د بغداد نه بار وفات شم. وایي د هغې وجه دا ده چې زه یریږم، زما سره ډېر خوف دی چې داسې نه چې زه وفات شم او ما خلک قبر کې ښخی او ما قبر نه پرېږدي، قبر مې بیرته واپس راوباسي نو زما رسوایي به وشي، زه به رسوا شم او به شرمېږم. نو الله تعالی دې زما چې کومه پرده ده چې خلک را باندې ګمان کوي چې دا ښه سړی دی، نیک سړی دی، نو داسې نه چې زما هغه بې توقیري وشي، زما شرمندګي ونشي. حضرت جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه به فرمایل د خپل ماما سر سقطي رحمت الله تعالی علیه په باره کې چې هغې بس کله دعا کوله نو دعا به کوله چې اللهم مهما عذبتني، یا الله کله چې ته ماله عذاب راکې بشیئن په څه څیز باندې، لکه د انسان ګناهونه خو ډېري خو د نیکانو چې کم څیزونو ته ګناهونه وایي نو ګورې هغه ګناهونه در حقیقت نه وي خو د هغې مرتبه ډېره اوچته ده، شان یې ډېر اوچت دی. نو په دې وجه هغې څخه خوف او یره ورسره وي. نو حضرت سر سقطي رحمت الله تعالی علیه به چې کله دعا کوله نو ویل به چې اللهم مهما عذبتني بشیء فلا تعذبني بذل الحجاب، الله که ته ماله عذاب راکې او ماله سزا راکې نو الله زما پرده ماخلی، زما پرده او زما حجاب وساته، الله ما دنیا کې بې پردې مکه. دا وجه دای چې د دې په زړونو کې د الله خوف وي، د الله نه یره وي. همدا وجه ده چې هغې باندې کله هم دنیا نه غالبه کیږي، هغې باندې همیشه دپاره فکر اخرت غالبوي. د چا چې کوم تصور وي نو هغه سوچ کوي زمونږ ستاسو د ټولو دی الله تعالی د خپل نبی مکرم محتشم محترم صلی الله علیه وسلم کامل مینه محبت نصیب کی. یو افغانی متعلق یو ملګري خبره کوله زمونږ څه طالبانو، نو هغه ویل یو کس وفات شوی او د هغې قبر باندې یو عالم ودرېده او مسله یې بیانوله. نو د هغه مړي د هغه میت او په کار هم ده څوک چې مړ شي نو د هغه ښه صفتونه ذکر کول پکار وي، بد صفتونه نه ذکر کول پکار، د مړي محاسن ذکر کول پکار وي، ښه نسبتونه ورته کول پکار وي. خو بعضې کسان داسې وي چې هغه فنا فی الرسول وي، نو هغې ذهن باندې د حضور نبینا صلی الله علیه وسلم هغه تعریف او د هغه مدح او هغه شان غالبي. نو هغه عالم د قبرستان باندې ولاړ دی او د دې میت د دې مړي د دې نوجوان تعریف کوي او د هغه په تعریف کې و چې داسې ځوان لا اوسه پورې مور نه دی راوړی، داسې ځوان لا اوسه پورې نه دی پیدا شوی. بس یو کس ډېر جذباتي او هغه په رښتینې د حضور کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم هغه مینه محبت په هغې باندې غالب و، ورمنډه کړې پورته یې کړو ځمکې ته یې راویشته. خلکو ویل دا څه کې؟
هغه عالم دی مسلې بیانوي، هغه وایي نه، وایي دا وایي چې داسې ځوان لا اوسه پورې نه دی پیدا شوی، وایي ده ته محبوب الاسلام نه یادېږي چې هغه بهتر دی او د دې نه بهتر ځوان دی، ښه ځوان دی. نو دا د هر چا ذهن وي که نه، د چا ذهن چېرته متوجه وي، د چا ذهن چېرته متوجه وي. نو دغه کس باندې د الله د نبی محبت غالب و. نو د الله په دوستانو کې چې چا باندې کم چیز غالب وي، نو هغه د هغې په زندګۍ کې د هغې څومره چې واقعات وي، گفتار وي، انداز وي، نو هغه ظاهریږي.